غټو علاقو کې سړی مړ شي نو بس نو رشتہ دارانو چم گاونډي په کور کې غټ سروي صحیح کی دا سوچنے کی جدا سره پاره دی بس چې هغه کټ کې پروتي دی غټ سروي را پرزولي او سره مرګري کوي دا سوچي نشته چې دا عثمان لچا چې موږ دی وخت دا سندګان لالو نو دا کوم دی یتیم مال کې دی دا معلوم د بل چا دی دا تاسو هم نشته چا نه وتا پوسو چې دا سیم ټولې د دوکې دی هوټل کې تاسو چیس کې نه یو دومره غټ کپ کوي او چې چا په کې تمیز کې واچي شپک کا شوې په کې هم نه پوره کی درې چمچ چې په کې یقینو کني او چې کپ به دومره ډېر په ګم نمبر هم ذکر کوي چې د یتیم مال ته هم منځ کېږي په ناجایز طریقه باندې ناب تول کې انصاف کوي یعنی کمی مکوي خبره او فیصله کوي نو هم انصاف کوي یعنی به انصافی پکې مکوي دا الله حکام سر ته رسوي یعنی خلاف ورزي مکوي فرمایي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن تاسو منځ کې مال یتیم ته مگر په هغه طریقه باندې چې هغه خیسته وي احسن وي بهتر وي یتیم هغه ماشوم وي که جینۍ وي که هلک وي چې قبل البلوغت دا غوالقی والد وفات شي د پلار سایت د سره اوچت شي بلوغت پورې غیتیمی غینا پس لا یتم بعد البلوغ بیا یتیم والی ختم شي او چې کوم احکام داغه د مال سره متعلق دي نو پاغي کې بیا بلوغت کې په موده د بلوغت کې یا مال حواله کولو کې هغه وخت کې اختلاف شته دی بهرحال د یتیم مال نه قران کریم منع فرمایلی و چې ولا تاكلوا اموال اليتيم لا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا د مال د یتیم متولی جوړ شوی زر زر مخلاص او جګنی لوی شي بیا بیران اخلي یو حکم ادام فرمایلی ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا تاسو خپل مالونو کې د دې مال خورېما په بهانه باندې خو بهرحال ظاهري الفاظ خداو چې خپل مال سره مخوره صحابه کرام انتهایی پریشان شو بهرحال ګران کارو مشقتو خود یتیمانانو چې چا سره نو داغي مال یې د خپل مال نه مکمل جدا نو بیا ظاهره ده چې داغي د مال نه جدا وړه جوړول جدا اغاګل جدا پخول جدا سبزی جدا پلیټ جدا کټوي سمسه ګران کارو الله رب العزت دا هغه حکم وضاحت راولېګا چې وین تو خالتوهم فاخوانکم کمالی خپل مال سره یو ځای کې بیا تاسو رونه دي پایخوانکم کې ډیر لوی خبره په خپل ځای بیا ځان لا چې پایخوانکم دا مطلب نو چې خیر دی یو ځای کې بس رونه دي ارڅ چې کوي نه پایخوانکم چې څنګه رور د خپل حق دعوه هر ټیم کولی شي او پتی ورده
تا سره دا غمی چې ضرور مال ما سره دی کې شریک دی هر ټیم بیرانه تپوس کوي داسې دیم د دوم کلک بیا په خپل حصہ مقرره او متعینه هغه په اندازه سره استعمال لای کوي بل دا چې کدا هغه مال تاسو په انصاف سره استعمالوي نو بیا خیر دی خلق منتهږي ځکه چې والله يعلم المفسد من المصلح الله پاک اصلاح کون کی فساد کون کی داغي جدائی کولی شي خبر دی الله د حال چې د فساد په نیت ځان سره د یتیم مال یو ځکه چیرې نیم به داغه استعمالو نیم به مونږ ټول کور والے استعمالو ور سره خپل نو ما الله ته پته او کنه په دین یا چیرې یو حساب د دوی مونږ شپږ کسان شپږ یې به زمونږ شي تاسو به استعمال کوو بیا خیر دی په دې کې ودا شرط دی چې د یتیم مال یو ځکه خپل مال سره نه پای کې یا تجارت کې لګې نو داغي د مستقبل سوچ بساتی چې څنګه د خپل مال ساتي چې دا ډیریږي او کمیږي نه نور خدای الله کار دی بیا وروسته خو تنظیم بوله داسې کې نو الله وی منی ځکهږي مگر په بهتر طریقه باندې یعنی د اصلاح په نیت باندې په ښه طریقه باندې ته چې کار څوک د یتیم مال پروت دی هغه بل ته محتاج او د مال داسې پروتي څوک ته نه نږدې کیږي خو نه کیږي نو الا بالتي هي احسن یتیم ته هم لاس واچوي مال ته ولهم لاس واچوي هغه ول استعمال کې هغه ول پکار راولي په د باندې پیومو خوروي کمالداري ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقیر وی محتاج دا غمال ډیر دی د یتیم دی استعمالی دی ته مزدوری اخلي د قانون او دستور او شریعت او اصول مطابق الله ته اجازت کړي حتا يبلغ اشده تر دې چې ورسېدي خپل پوخ عمر ته اشده کده که مفرد وي او که د شدت نه وي خو مقصد یې هم دک دی چې د قوا چې دي هغه برابر شي د دې وجې نه مفسرین لیکي چې قوا برابرېدل یوازې د جسمانی بلوغت نه دی بلکې دماغي روحاني ذهني بلوغت هم دی او د ذهن خپل عمر ومي کنه انګريزانو ولهم یو کلیه جوړه کړې چې عام خلک پوهان په دې پويږي چې یو طبيعي عمر دی یو ذهني عمر دی ایله بیا کلیه جوړه کړې چې په دې طریقه به معلومه نو قران هم داسې لفظ وروړل دي چې حتی يبلغ اشد تر دې چې د خپل کلک عمر ته ورسي پای کې بیا اختلاف شته څومره وي چې الله حکم کړی چې فین انستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم رشد پکې تاسو مومه او یا پکې مومه نو یې کدی جسمانی تور بالغ ومي خو ځکه چې اتل لسکاله دي خو بیا هم سو پورې د ذهن می چې ورشوي نه نو مال حفاظت ولکو پوره وته مس پارا سره ګډوډي کی رشد پکې لا نشته بانا اکثر په دې متفق دي چې دا تل زکالو نواله تر دې شو پوره دغه مینز کې د کې رشد ګورا معلومه وا د جانچ کوا او مال وته حواله کوا ځان ته خلاصو بیا دغه چې ګران کار دی ګوره ډور لوی امانت دی امام ابو حنیفه رحمه الله 15 تو کالو پوری کې او سړی احمق نه بے وقوف داسې لیونی نه
چا پس پوهیږي نه نو بیا ورته مال حواله که تر دغه ټیمه به د پوهې راغلي بعضې 33 کاله هم وایي خو دا خپل خپل دار چا خپل خیال حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط او اسی د یتیم مال نزان چې الله وی مخره د یتیم مال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نا انصافه او ظلم سره چا د یتیم مال خوړه ایګړو ته ورچی او زرد چې ان قریب نزدی یا ضرور به دی ورته داخل شي دی د وجه نو د یتیم مال په ناجایزه طریقه باندې خوړل لکه نن سبا په بعضو طریقو باندې معمول ګرځېدلی د خلکو یو خدای چې کله یو کس وفات شي نو چاته دا پته نی چې د دم مال د دن وروستو آیا دا د دو او اوس د دنه پس د چا شو دا اړو ته پوس نه کیږي دا مال د چا شو چې د سترګې پټې شو ځکه چې آخري ساده یو سړی او خاطر نو بس مال د پاتې نشي د کفن دفن د شرعي وصیت شریزه کوي مجدري مېسه کې کم کی او د باندې کم قرضي داغه ادایګې نه پس باقی مال غون د وارثانو دی نو وارثانی څومره یې حقدار یار یو کس دی ته نه دی کتل خلک نه ګوري پلار او مور موجودی بیا به صحیح حیثیت نی موجود بیا به اولاد یې نو صحیح حیثیت وي تاسو مخکې وراثت په باب کې مونږ کافی تفصیل لای کړو نه یو سیکم الله فی اولادکم بهرحال دا معلومول پکاري چې دا غ ټوپه دا غ سپلې دا غ صادر دا غ کپڑے دا غ پیزار دا غ کزنانوي دا غ والے دا غ میخکی دا غ هر یو سیز چې مې وې کنه نو هر یو سیز سره دا مال د وراثت دی دا به یو سړی نه وي چې دا بس مونږ په خپل سمي وسره داسې وکړو داسې مو وکړل اول نه خلک په دې نه پوهېږي دی کې به داسې یتیمانانی چې د مال وی پکې نو د بل چا مال هم نه خوړل پکار خو بیا د یتیم خو بیا ډیر خیال ساتل نورم پکار دی کنه نو دغه یو مسلې پکې د امدای چې ډیرو علاقو کې سړی مړ شي نو بس نو رشتہ دارانو چم گاونډي په کور کې غټ سروي صحیح کی دا سوچنے کی جدا رسره پاره ده بٹ چې هغه کټ کې پروتي دی غټ سروي را پرزولي او سره مرګري کوي دا سوچي نشته چې دا اوس مال لچاره چې موږ دی وخت کې دا سندګان لالو نو دا کوم دی یتیم مال کې دي شي دا معلوم د بل چا ده دا تاسو نشته چانه به تاسو کو چې دا سې کو دغه ټولې خبرې دي واوفوا الكيل والميزان بالقسط پورا کوي تاسو ناپ او تول په انصاف سره ناپ او تول په انصاف سره پورا کوي ناپ به زیدونه ناپ کیږي نو ور کیږي لکه په خلک ور کوي نو دا ناپ دی کنه نو دار چا خپل یو پیمانه ځان له جوړه کړی را لاندې ویخي ولا چکولی را چکولی د خدای مسلمانانو پکې یو ټکی سیوا زی جوړ نه کو ټکولی را ټکولی او کمی خامخا جوړ کړي هر څوک موږ دو پیاله چو نو پیاله هم ټولې د دوکې دی هوټل کې تاسو چیس کې نه یو دومره غټ کپ او چې بګی ته میانس کې واچې شپک کا شوې پکې هم نه پوره کی درې چمچ چې پکې یقینو کني او چې کپ به دومره ډېرې نو بیا کور کې دا پوسو کې چې تاسو په کم کپ باندې دا په تاسو نه کوي په دغه خو چې ته نه کوي
حساب کتاب به د سیر چلیږي، خلک به په کیلو ورکوي، خلک به حساب ولا د کیلو کوي، پیسې به د سیرې. دغه شان ټول نظام ګډوډ دی. د هغه د اوبو د پي حساب کتاب خو خپل ځای د پکې څوک اوبه نه اچي، دومره کمکل خلک اوس نشته، هغه به پوخا خلک اوبه اچولې، نو مایې به کله کله راغې. اوس خو هغه دور لاړ، اوس خو ډیجیټل دور دی. اوس خو پې خرابېږي، ګرمي ده نو اوره پکې غریبانان کېږي چېره خراب نه شي. خیر دی که پکې لږې لږې اوبه کېږي، ولې شربت کې خلک اوره نه اچي. هغه دور تللی دی د اوبو، هغه تاسو وایي چې پیو کې اوبه اچي. هغه دور ورپسې هم بیا لړ چې اوبو کې به یې پی اچوله، یې مونږ پیو کې نه اچو، اوبه راوالو هغې کې غوا ولوژو. د غوا پی وي بس چل نه وي، نرم کړي دي، نو نه د ستنې او نه د ډریپ او نه د بل څه هغه پی نرم و، خو بس دغې طریقه باندې به نرمېدله. په هر حال میخې ساتي، نو د پیو نرمولو دپاره ولا خواګانې ساتي چې دا نرم شي. نو الله چې نور خلک سوډه پکې اچي، دغه پکې اچي، دا ناششته پکې اچي، نشاستم وي دې سره هم پی وي ټینګي، بیا خلک پې کور کې رالي پلان کې دي مونږ له ټینګ پی راکړي، ښکلې نشاسته پکې وشوې. نو اوفو الکیل، ناپ پوره کوئ. تاسو کتلی چې کپړې خلک ورکوي، نو دا ګز څنګه وي؟ هسې کپړه سوری د ګز خوا کې سوری، دا خو ټول وینئ که نه چې دا ګز داسې راتاو کي، نو ګز سره هغه دوره ګز دومره یي که نه، کپړه ترېنه داسې راغونډه غونته شي، لکه سړي ماشوم ته پرتوګ واچي پنسې راغونډي، دغه شان چلو شي. دا ناپ خو زمونږ په دې طریقه باندې دی، څومره یې راښکي. دا خو مسلمان یي ګورې ښه، دا قسم سړي ډېر نیک سړي تسبیح او مسواک کې لاس کي هر ټیم، چې بیا ګز راښکي نو بیا ورته پته لګي. دغه شان د ناپونو حساب کتاب خدا سے دی. میزان تله را، بس په تله خواړو سویلې نه شو، د هغې حساب کتاب څومره ګران دی. چا ته یې سیکه ګرولي د کاڼو نه، چا پکې هلته په ډیجیټل هغه دغه کې حساب کتاب ځان له ګډ وډ کړي، چا څه چل کړي، چا ورته مقناطیس لاندې نښلولي، څه ډېر بلا طریقې دي. او دا سکیلونه چې زاړه شي په دې دوکانونو کې، نو درز ولا ورکړي، په درز پکې څیز چې څه مطلب یې ولې تاسو په دې نه پوهېږئ چې دا په درز ورته څیز تی چې ورته راچې په کلاره به ټماټر اچوي، دوکاندار یې سم یو درز ولا ورکړي. مطلب یې دا زوړ سکیلونه چې دا زاړه سکیلونه هم او دا ډیجیټل هم دی چې درز باندې څیز ورکړي، دی ډېر په کته باندې بوځي. دا خو ریزسټنس یو حد دی د مزاحمت، چې هغه اکه حد له رسي، نو هغه د هغې هغه دغه زیاتېږي، وزن زیاتېږي هغې سره. نو بعضې چې سمي، نو داسې د دوکاندار بیا عادت شوي دی وي چې دې سره به زر به دروند شي، چې کم سم سکیل نه دا چل نه کوي. مونږ هم که تاسو دماغ خو دا سکیل ټیک که که نه، هر څه به برابري، هغه هم رسید وي، خو بس زمونږ به پې ګزاره کېږي. زمونږ د دماغ سکیلونه ګډوډ دي. واوفوا الکیل والمیزان، حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي طول کوئ، نو چاله ناپ کوئ، درون ولا لږ ورکوئ، طول کوئ لږ درون ولا، چې تاسو ته د هغه حق پاتې نه شي. نو دی وجې نه ترمذي روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي، نبی علیہ السلام یو ځل وی تاجرانو ته خطاب کو، سوداګرو ته، دکاندارانو ته، یا معشر التجار انما ولیتم امرین هلکت فی من قبلکم. اے د تاجرانو ټولیا، اے دکاندارانو، موږ داسې وایو زو ولا خواله. نبی علیہ السلام به هر چاته په خپل ځای باندې خبره کوله، اے دکاندارانو، اے د تاجرانو ډلې، تاسو ته ذمہ داری حواله شوې ده د دوو خبرو، نه پوتول لیکنه تاسو نه مخکې امتونه په دې د وجې نه هلاک شوي دي. اصحاب مدین والا حالم کتل قرآن بیانې،
موطا امام مالک رحمه الله کی روایت راځي چې لكل شيء وفاء وتطفيف، هر چیز کې بیا پورواله دی او کمی دی. بیا وته سوچ کوي هر چیز کې پورواله مشته او کمی هم شته. دغه شان ته پناب کې شته، دغه شان په تول کې شته، دغه شان چې لكل شيء راغی نو شی هر یو چیز دی په مانځ کې هم پورواله مشته کمی هم شته. هر یو رکن پورا کې او 10 کلی کې په کلاره کې زیت الفاظ مرسه، زیت رکوع سجده او قومه او جلسه مرسه. نو لكل شيء وفاء د مونږ دا وفا شوله. تدفیف دانه چې پاره کې طبيعه کمی کې هر څه زیت نه رسه. قران کریم حق دار چې الفاظ دي صحیح ادا شي او صحیح دی ویل شي دا یې وفا ده، او چې الفاظ پکې خوري دا یې تدفیف ده. په هر چیز کې وفا او تدفیف هغه شته دي. دی وجنا مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله معرف القرآن کې لیکي چې پدې خبرو کې چې ناب طول برابر کوي سورہ متففین کې وایي. تفسیر کې لیکي چې الترازی قرآن کې چې هلاکت د کمی کوونکو د پاره، تدفیب کوونکو د پاره، هغه چې د خلکو نه اخلي پورا اخلي، او چې خلکو له بیا کوي نو څه کوي؟ یا خلکو له اذا کالوهم وزنهم یخسرون، خلکو له ناب طول کی نو کم ورکی، خلکو نه اخلي پورا اخلي. نو لیکي چې یوازې سیزونو کې کپړو کې پيو کې دی کې خو نه دی کنه. دا ملازمت چې تکې نوکری کې یا دیاړي کې دک ټیم کې هم تنخواه پورا اخلي، وخت پورا نه ورکه، کار پورا نه کې، مالک لا ذمہ داری پورا سر ته نه رسه. دغه شان ماخام دیاړي پورا اخلي او کار ته دا خیالي چیرې د 2 ورځو کاری ورګه دی کې وزن ل 15 پورا کوم. اخوا دی خوا د ټیکي کار ضرور شي د دیاړي هغه سر ته نه رسي. دی کې وی فرق نه سړی وی داسې خلک لګیاري ولې پکې فرق دی. که فرق بګینی نو تاسو سره لاس کار نیولې هغه سره کینو ځکه پکې فرق نه. تاسو سره د نور کارونه مکو ته به دې ټیکې نه بیا سم شغو باسي ته وای چې ځان به ته خلاص کړي. دا خو خد دیاړي چې مالک له سور لاس بلاک لګي نو دلته ولا بیا هم لاس ولګي او لړشي نو مالک ته وخه چیرې ګوري دیاړي کې ټیکې کې ډیر کار نه کوي او لړشي هلته بل ځکار غستې غیله ورشي. ولې خلک پدې نه پويږي او الله پاک په نه پويږي. الله پاک ته پته تا کې سوره طاقت ده ته خو دیاړي زیاته چې دوره زیاته شو دومره ډیره شو حساب کتاب دې ځان له جوړ کړي. خو دا سوچ دیني کړي چې زما څومره طاقت ده دا به دی مسلمان بندل نه استعمالو چې سوره ځان لکار کول شم دو دا به زده لکو. بهرحال نوکرې دي دفترونه خوشي پراتی، څوک د ماشومانو تربیت باندې ماشومانو تربیت نه کوي، په ګنټو بناستي غپونه بلګي، د ماشوم خواله بنزي کلاس ته بنزي. د ماشوم تربیت ماشوم تخپل ته ماشوم نه وي هغه شان تربیت ولا نکینو. اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم وزنوهم يخسرون. او د دفتر غو ډیر بد حال لې تبسوي چې تنخواه د پلار وراثتو دا سیوای پیسې چې دي نو دا پدې وتاله کار کوي دا سي غني کنه. هرحال اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. مونږه بوجنا چې الله په یو کس باندې مگر دا وس مطابق سوره د یو کس وس د هغه عمر بکی خو کوي با زړه بلګي فکر بو سره ای چې زما دا ذمہ داری دا او داسې وکول غواړي.
بس ته خانه آیاتونه که پورا کوم تفصیل ډیر دی بس دا ډیر بیا ورې ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن تاسو منی ذکیږي مال د یتیم ته مگر په هغه طریقه چې بهتر وي حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسېدي خپل پوخ عمر ته واوفوا الكيل والميزان بالقسط پورا کوي نه په تول په انصاف سره لا نکلف نفسا الا وسعها مونږه بوجنا چولاوي او کسبانه مگر داغه د طاقت مطابق صلی الله